حنزله رضی الله تعالی عنہ روان دی او دا خبره کوي وای نافق حنزله وای منافق شه. ابو بکر ورته وای مالک څه چل دلش؟ وای حنزله منافق شه. ګوره اوچت صحابه دي خو د خپل تقوا ورسره څومره غم دی. وای تقوا راکې نشته. وای راځه دا معامله خو زما هم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاج ول د الله رسول لراله چې کله موږ ستاسو مجلس کې ناست یو موږ کې تقوا یې راوکړي او کله چې موږ کور ته لاړ شو د اولادو سره نوسو بچو سره اهل سره مشغوله شو بس بیا رانه تقوا یې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای که ستاسو دا حالت داسې همیشه وی نو تاسو سره به په لارو کې ملایکو مصافحې کولې لاسونه به یې میله وهلی. خو دا به کله تقوا کمیږي کله به خیږي. د دې سبب مهم څه شی دی؟ تاسو به د الله بندګۍ ته څه کیږئ؟ راګرځئ. کعب الاحبار دا د یهودو عالم دی، دا مسلمان شوی دی، ښایسته عالم دی کعب الاحبار. دنه عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس کوي تقوا څه ته وایي؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ته د کعب الاحبار وایي چېرته په داسې لار تللی چې غني دی پکې، چکړې دی پکې، شیشې ضرري شیان دی پکې ویلاو. وی په هغه ټیم کې څه کوي؟ وایي شمرت ثیابي، دا کپړې راټولې کړم په ځان پسې او دا قدم قدم ډېر په احتیاط علم. کعب الاحبار ورته وایي د تقوا تعریف دې په خپله وکړو. ژوند ډېر په غور او فکر سره تېرولو ته ویلی کېږي څه شی؟ تقوا. تقوا کې دوه معنی دي. یوه معنی لغوي ده ځان بچ کول، نو دا به څه شی؟ لعلکم. عبادت د دې لپاره وکړئ چې ځان پرې د ګناهونو نه څه کوي؟ بچ کوي. بلې معنی شرعیه راغه دا ده چې تاسو د الله بندګي وکړئ، الله د دې لپاره پیدا کړی یې لعلکم تتقون چې د کوم شي درته الله حکم کړی په هغې عمل وکړئ، د کوم شي نه الله منع کړی د هغې نه څه شي. او دلته معنی دا مراد ده کله چې معنی الفاظ شرعیه راشي معنی شرعیه به تیلو. معنی دا ده تاسو د الله بندګي وکړئ ځکه الله د دې بندګۍ دپاره پیدا کړی دې دپاره چې په تاسو کې تقوا راشي. تقوا څه معنی؟ چې کوم حکم درته الله کړی هغه ومنئ او د کوم نه الله منع کړی د هغې نه څه شي؟ منع شي. علما وایي دا تقوا نه ده په کوم ځای کې د الله نه غواړي ته په ځای کې موجود یې، د ګناه په ځای کې موجود یې. کوم ځای کې د الله غواړي ته هلته نه موجود، په جومات کې نه موجود، دې ته تقوا نه وایي.